زمونږ چې جی څومره رشته دار وفات شوي دي هغوی پسې به مونږ څه لیږو او کو نه لیږو او کو نه لیږو پسې جی نو د هغوی نقصان مونږ کو او کو نه کو. دې باره کې تاسو ته یوه ښایسته زبردسته واقعه دوه تاسو سره شیر کوم. ښه زمونږ څومره فوتګیانې شوي ګو، زمونږ مور او پلار دي، زمونږ وروڼه دي، زمونږ خویندې دي، یا زمونږ یاران دوستان دي، یا کلیوال دي، جان پہچان والا دي که نه، نو مهرباني وکړئ چې هیر یې نه کوئ. ګورئ ښه هغوی زما او ستا لاسته ناست دي. نو دې باره کې درته یو ښایسته واقعه درته بیانوم. شیخ ذکریا رحمت الله علیه په فضیلت صدقات کې حساول کې لیکلي دي، یو واقعه لیکلې ده چې یو عالم دی او هغه جي خوب ولیدو او یو مقبره والا په خوب کې ولیدل، قبرستان والا چې اکدم قبرونه کولاو شو او چې کولاو شو نو خلک ترې راووتل، دا مړي ترې راووتله او هر یو کس په منډه والا او په دې ځمکه به یې څه راټولول، داسې راټولول به یې کول. اوسو دا ټول خلک په دې کې مصروف دی. اوس بره چې ما وکتل نو وایي یو کس دی هغه ناست دی او ډېر ښایسته انداز کې ناست دی او دا منډې تړلې نه وي. نو وایي ما ترې تپوس وکړو چې بهی ته بره دغه ځای کې ناستې ښایسته په قلاره په آرام او په راحت باندې ناستې او دا کوم مړي چې دي دا منډې تړلې وایي، څوک اخوا منډې وایي، څوک دې خوا منډې وایي او دا راټولول کې دا څه دي په دې مې پوه کا. نو هغه ورته وایي که نه، وایي دا چې دا کم کسان دي که نه دا منډې تړلې وایي دا وجي په دنیا کې د دوی خپل خپلوان نه دي، د دوی بچي، د دوی نور خپل خپلوان چې کوم دي، یاران دوستان دي، کلیوال دي، رشته داران دي، هغوی په دوی پسې صدقات ورکوي. چا پسې نفلونه وکړه خوش قسمت دي دغه مړي ښه چې څوک یې هیر نه کي، بس جمدي ورپسې څه ورلیږي. نو چا پسې صدقات وکړه، چا پسې خیراتونه، چا پسې نفلونه، چا ول عمرې وکړي او چا ول ذکرونه وکړه، چا ول ختمونه وکړه، بس لیږي پسې. نو دا جوی د هغې څیزونو برکات راټولوي او وایي ته ولې بره ناستې یاره، ته خو مړی که نه، ته خو د دې درې کس نه یې، ته پکې ولې دا منډې تړلې نه وې. هغه ورته وایي جي وایي زما په پلاني علاقه کې زما زوی دی او د دې خوږو کار کوي، د خوږو دوکان یې دی. وایي هغه روزانه ما پسې څه کوي، بس ما پسې قرآن مجید را لیږي، ختمه او ما پسې را لیږي وایي زما دې څیزونو ته جي ضرورت نشته. دا بزرګ چې کله را پاسېدلی دی دی لاړی هغه علاقې ته چې کله لاړی چې ویې کتل یو ښایسته نوجوان دی او هغه دا خواږه پخوي او شونډې خوځي سوی. دغه ورته دا ونه وي چې زویه دغه شان ستا پلار مې بېګا لیدلی خوب کې او ته چې دا کم عمل کې نو دا وله ډېر غټه فایده ورکوي. دی ورته څه ونه وي خو دومره ورته وي زویه ته څه کې دا خوله دی او دا شونډې دي خوځي، دا ته څه وې په دې؟ هغه ورته وایي زه په تلاوت کومه او زما والد صاحب وفات شوی دنیا نه تللی دی، وایي زه په هغه پسې دا هر څه لیږمه. نو دا ورته وایي ښه زویه بس وایي دا خپل عمل راټینګ که ښه دا پرې نه دي زویه، الله دې تا ته په دې عمل کې نور هم توفیق درکړي چې نور پکې هم مخکې لاړ شي. خو دی ورته ونه وي چې بس ستا پلار ما په خوب کې لیدلی دی. څه موده پسه بیا دا عالم دغه مقبره خوب کینی چې دی پرلی ولیدل که نه چې ویې کتل جي هغه بره چې کم کسان دي هغوی هم لاندې راغلي دي. بره چې کم کس دی که نه دا چا کم کس چې خوب کې دی هم لاندې راغلی دی او د دې کسانو سره جي منډو تړلو کې مبتلا دی او اخوا منډې او دې خوا منډې. دا خو جي چې راپاسېد پته ورته ولګېد چې سچل خو شوی دی. نو چې لاړل د هغه کس کم ځای کې چې د هغه دوکانو د کور تپوس یې کړی چې ورلی دوکان یې نه و بند و چې کور ته یې کله ورلی که نه نو جي د کور نه د جړه اوازونه راتلل. ته چې کله معلومات وکړو که نه الله اکبر هغه نوجوان هم دنیا نه تلی و. نو جي دغلته نوجوان وفات شو که نه په پلار پسې هلته عملنامه مکمل بنده شوه، بس خبره ختمه شو د والد صاحبې. نو هلته پسې خو به عملونه روان وو، هلته یې زوی وفات شو، هلته پلار جي د هغه بره ځای نه لاندې راکوشو محتاج شو. زي نو غرض مې دا دی جي یو خو د خپلو بچو تربیت وکئ،
چې کم سے کم مور او پلار په قبر کې پراته وي که نو دا وایي چې دا مې مور او پلار دي، د دوی به څه ضرورت دي، یا نور رشته داران دا مې مشر تللی دنیا نه کم سے کم تربیت وکړو. او دویمه دا خبره جي چې څومره مونږ جمدي یو که نه نو جي د هغوی هر څه ختم شوي دي. څومره دنیا چې تلي که نه د هغوی هر څه بند شوي دي. زما او ستا لاسته ناسیې روزانه دی یو 2 رکعته نفل دی کوو، لکه روزانه سبحان الله سبحان الله دی یو پېره دوغو او ایسته دی ورته وروبخو. نو ګورئ خپل مړي خپل هیر نه کړو. ګورئ ښه حسنه دلدلم واخلي او اس طرح نه یېري. صحیح دی انشاءالله. نو څومره نیک اعمال پسې زمونږ کېږي که نه مونږ یې پسې لیږو. روانه نیکسټ ویډیو به هم زما دې باره کې یو بله واقعي هغې باره کې به زه کې خیر کوم.